د پاکستان فوج د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا پر لپسې په پوزي مشرانو د نیوکو غندنه کړې ده او خبرداري یې ورکړې ده چې په بې ځایه بیانونو تورونو فوج د کاروي کولو حق خوندي لري. د فوج بیان د ادارې آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د عمران خان لخوا پرتله کوم ثبوت بې ځایه تورونه لګول او په یو حاضر سرویس پوزي افسر د ثبوت پرتا تورونه لګول یو بې کچه غیر ذمہ دارانه عمل دی. فوج د بیان رستو لغغی جاری کړي چې په پروس کال پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لاهور وزیر آباد سیمه کې پزان د شوی برید پړه د پاکستان د فوج په یو لوړپوړي چارواکي ولګوله او د دې ترڅنګ فوج په پرلپسې توګه د موجوده حکومت په ناجیز ملاتړ تورن کړو. د ګل یا د چهارشنبه پروس په خپل بیان کې ویلی وو چې اړوند سیاسي مشرانو ته وایو چې د دروغو د تورونو لاس واخلي او د دروغو د تورونو په زیدي قانوني لار خپل کړی. بیان کې ویل شوی چې په بدنیته لګول شوی دا د دروغو تورونه ده بې کچه غندنې وړو او د منلو ندي. د فوج د دې بیان یوازې 2 ورځې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو بیان کې عمران خان ته خبرداري ورکړې و چې د فوج د بدنامولو د خصو نه د لاس واخلي او ویلي و چې د خغل لخوا په فوج تورونه لګول د منلو وړ عمل نه دی. د آی اس پی آر بیان کې ویل شوی چې د تیر یو کال راسپوزي او استخباراتي افسران پناه کړل کیږي او په ضد یې د سیاسي مقصدونو لپاره د سنسني ډکه پروپاګاندا کیږي. د فوج بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې اداره فوج په بنیته د اډانه بیانونو او د پروپاګاندا په ضد د قانوني کاروایی حق محفوظ لري. فوج دا بیان رستو لهغه جاری کړي چې روانه هفته د سپریم کورټ چیف جسټس سره د یووالي لپاره تحریک انصاف ګوند لخوا را جوړ شوی لاریون ته وینا کې عمران خان خپل پلویانو ته ویل کو په دسه چل وشو نو د هغه سړی نوم دی په یاد لري چې مخکې خوم 2 ځله د وجلو خصه کړی ده. پروس کال د لاهور وزیر آباد سیمه کې په عمران خان د شوی یو برید نه وروسته عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو په وزیر رانا ثنا الله او د فوج په یو لوړپوړي چارواکي دغه برید کې د لاس لارنې تورونه لګولي وو او له هغې را په دې خوا خپلو ویناګانو کې پرلپسې د فوج په دغه افسر او پخواني پوځي سرلښکر جنرال لیټر قمر جاوید باجوا نیوکې کوي. د فوج بیان ته په خپل غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر د عمران خان په تیر حکومت کې د اطلاعات وزیر فواد چودھری د فوج په بیان حیرانتیا ښکاره کړې ده. فواد چودھری په ټویټر لیکلي کو چې عمران خان دا غني چې په هغه شوی برید کې کوم افسر ککړ دی نو باید چې د بې پلوا او رونانده پلټنو د لارې دی هغه قانع کړل شي چې داسې نه ده. فواد چودھری لیکلي چې د تورونو د پلټنو نه په انکار او په داسې پرسلیز تاسو ویل غواړئ چې پاکستان کې تاسو له قانونه بلای او داسې روي قانون تباه کوي. تیر کال چې د عمران خان حکومت د پارلمان څخه د بې باورۍ د تحریک د لارې ختم کړل شو د هغې را په دې خوا عمران خان په ګڼو موقعو د فوج په ضد سختې څرګندونې کړي او د خپل حکومت د ختمولو په سازش کې د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا هم شریک بللی دی. فوج تر دې وړاندې هم د عمران خان تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان